د وخت کې موږ سره جی ولاړ دی سېنیټر بهرمن خان د چا تعلق چې پاکستان پیپلز پارټۍ سره دی او نن ډېر زیات د خوشحالۍ خبره ده چونکې د دوی تعلق تنګي سره هم دی د تنګي چې کوم نن د تحصیل کونسل چې کوم اجلاس او حلف برداري وه د دوی فرزند هم په هغې کې ناست او دغسې چې دی نو یو اجلاس وشو دوی په هغې کې ناست حلف بردارۍ کې دوی حصه واخیسته زموږ دپاره ډېر زیات د خوشحالۍ خبره ده چې سېنیټر صاحب هم نن موږ سره موجود دی د دې موقع نه فایده اخلو او سېنیټر صاحب نه به همدغه پوښتنه کوو چې یاره جي د دې علاقې مسالې ډېرې زیاتې دي که هغه د بجلۍ دي که هغه د ګیس دي که هغه د نور داسې د روزمره د ژوند مسلې دي ایز ا سېنیټر تاسو خو وټ هم د خلکو نه دی اخیستی تاسو باندې خپل قیادت چې دی نو هغه د اعتماد اظهار کړی دی خو د دې علاقې د مسلې حل کولو دپاره ستاسو په ذهن کې کم داسې پلان دی جي بسم الله الرحمن الرحیم ریاض الحق صاحب زه چې کله نه سېنیټر شوم تقریبا شپږ میاشتې وشوې او د شپږو میاشتو کې چونکې د 400 مسایل د حل کېدو سټریټیجي پلانینګ چې ما کوم کړی دی د هغې وجه دا ده چې زه د دې علاقې سره تعلق هم لرم او زه د دغې کلاس سړی ما چې کوم مشکلاتو سره نن د 400 عوام مخ دي لہذا ما ته د دې مسایل معلوم هم دي او د دې مسایل حل کېدو اسانتیا ما سره شته زه لږ شانتې ما ته کله نه کله افسوس وشي چې په 400 کې کوم سیاست شوی دی د دې ولس په سر باندې نو هغه حق هغې ته نه دی میلاو شوی په دې کې پارټۍ دي داسې کور هم پکې چې هغې 40 سال سیاست کړی دی خو خبره دا ده چې موږ نن هغه ځای ته راورسېدو چې موږ به نور د 400 د عوامو په اوټ باندې سیاست نه کوو موږ به کوشش دا کوو چې نن د بجلۍ سره نن د ګیس سره نن د سکلو اوبو سره نن د روزګار سره کم مسلې دي موږ نن د میډیکل کالج نشته نن موږ هسپتال که شته نو هغه صرف بلډینګ دی ډېر مسایل دي خو زما کوشش دا دی چې زما سېنیټرشپ کې د بجلۍ مسله حل شي زما سېنیټرشپ کې د ګیس مسله حل شي پرون ما د مین ټرانسمیشن لاین د مردان او د درګې نه چې کوم دی هغه د تقریبا د 50-60 کروڑ روپو دی هغه به انشاءالله د تنګیوالو ته 400 والو ته تحفه ورکوم هغه به تنګي ته راځي مین ټرانسمیشن لاین به بیا په 400 باندې ځي او بیا به د خزانې شوګر مله پوري د دې پروجیکټ نه پس د دې کار نه پس په انشاءالله 400 چې کومه ده ګیس کې به خودکفیل وي د ګیس مسله وي دغه شانتي د بجلۍ د لوډ شیډینګ د خاتمې دپاره موږ یو ناره والو چې کونډه به ختمو میټر به لګو بل به ورکو جرمانه به ماف کوو او چې کم کنزیوم شوی خرچه ده اب د هغه کنزیومر د مرزه مطابق نه به بل سره ورکو خو زه نه پوهېږم چې د پی ټي آی ایم ان ای صاحب او ایم پی ای صاحب زه د هغې په سوچ باندې نه پوهیم لاول هغوی دا ناره وه چې دا ناممکنه ده چې کله ممکنه جوړه شوه بیا ایم ان ای صاحب ناره وویله چې 1800 روپۍ میټر ورکړو ما په دویم ورځ هغې کې دا جاري کړه خپل ویډیوز چې نه 400 روپۍ به ورکوي نو پرون ما یو د هغوی میټینګ منټس کتلي چې 400 له خو رالل خو هغه پکې دا لیکلي چې 5% په ورکوو د زړو کنزیوم شوي یونټ باندې زه ریاض الحق صاحب ستاسو نه تپوس کوم چې د کونډې د ختمېدو سټریټیجي دا ده چې آن د سپاټ ته هغه غریب ته ریلیف ورکې او ریلیف څه دی که هغه پس 1 लाख روپۍ دي او هغه ته وایي چې ماله 15 روپۍ راکړه او هغه 15 روپۍ نشي ورکولی نو ډایرکټ او انډایرکټ ته بیا کونډې ته لاړې ولې هغه وایي چې ما سره 15 روپۍ نشته نو هغه به بیا څه کوي کونډه به لګوي لہذا زما دا اعلان دی زما دا وعده ده زما دا خبره ده چې د کنزیومر د مرزې د سټیټس او د استطاعت مطابق په هغه نه به بل سره پیسې ورکوي نو زه ایم ان ای صاحب ته درخواست کوم چې ایم ان ای صاحب تا خلک کوټ درکړی دی چې ته یې مال خلک کوټ را کړی دی نو بیا د اوټ دپاره دا خلک د دې مصیبت نه خلاص کا ما سره سپورټ وکړه په دې سلسله کې تاسو له خلکو کوټونه درکړي دي مال چوټ نه دی را کړی خو زه د دې تنګي د خاورې نه د دې غریبانان د کلاس سړی لہذا ما ته دا مشکلات معلوم دي چې یو ګوډمار سړي پسې 1 लाख روپۍ دي نو هغه نه زه ګوډمار سړي نه 15 روپۍ څنګه وغواړم او که نه راکوي نو بیا به ځي کونډې ته لہذا زموږ دا ناره ده چې کونډه به ختمو میټر به لګو بل به ورکو جرمانه به ختمو او د هغه پس چې کومه خرچه ده ابه د نوي بل سره د هغه د مرزې او د هغه د طاقت مطابق بل کې ورکو سېنیټر صاحب دا راته ووایه چې د 400 او د تنګي د سره تعلق لرونکي په حیث باندې تاسو د دې ضلعې دپاره او د دې تحصیل دپاره څه داسې یو ماسټر پلان لرئ چې هغه د تنګي او د 400 خلک په دې را روان شپږ میاشتې کې یا یو کال کې هغوی ایکسپیکټ کړي چې یاره د سېنیټر صاحب د طرف نه دا یو پلان را روان دی ریاض الحق صاحب څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې پرون ما د مردان او د درګیټ مین ټرانسمیشن لاین
د 60 کروڑ په دا به تنګي ته راځي دا خو ما تاسو ته ووې انشاءالله دا به کېږي میاشت پس 2 میاشت پس خدا به زه دا تحفه د تنګي له ورکوم. د دې نه علاوه د بجلی مسله حل کول چې کوم دي چې دلته کې کم لوډ شیډینګ د دې خاتمه میټر لګول او بل ورکول دا زما دي. خو دویمه د ټول لوی خبردار چې نن په 400 کې اکسین ناشته نن په شب قدر کې مکسین ناشته خو زماره تنګي او دارچن او د مرزو خلک یا 400 ته ځي یا شب قدر ته ځي نو لہذا روزم خرابېږي کریانم لګي او بل یو دیاړیمار سړی چې روزم قضا کې کریم لګي بیا به بچوله وړه کم زین وړي نو زما دا ټارګټ چې زما په سینټرشپ کې به ان شاء الله تنګیوالو یو بل تحفه دا ورکوم چې دلته به ډیویژن راوړم د ارچن خلک د تنګي خلک او د مرزو خلک په څنګه چې 400 ته نږدې زی څنګه چې شب قدر ته نږدې زی نو د ارچن او د تنګي او د مرزو د خلکو لپاره به دلته ز ډیویژن ورکوم دا زما ټارګټ دی. خو بهرحال زما کوشش دا دی چې زه دلته یو د سیاسي عوامو ته دا ثابت کم چې کم خلک د عوامو په اوټ باندې سیاست کوي زره د خاتمه کوم او سیاستدان عوامو ته په خپو کې کینوم او سیاستدان دا ریلایز کی چې کزه د اوټ پارلیمان ته ځم نو په پارلیمان کې د نمائندګي کوم او دله به زه کور کې نه کینم چې دی ما ته اجر کې انتظار کوي زه دې ته سیاست راولم چې سیاستدان به مجر کې ناستي او سره عوام به مجر کې ناستي دا نه چې هغه ته به اجر کې انتظار کوي. صحیح شو. بل اخیری دا کوېسچن چې مختصره تاسو نه غواړم چې تاسو ویلو چې هر چې دلته به میډیکل کالج د پاره زه دغه کوم یا د فیمیل چې کوم داسې مسلې دي هغه به زه حل کوم نو آیا مونږ تاسو په دې دور کې دلته په دې ضلع 400 کې د یو میډیکل کالج د جوړېدو د هغې مونږ توقع لرلی شو دي؟ ریاض الحق صاحب ما دا ویلو چې را که پاکستان پیپلز پارټي حکومت راغون زما درې نارې وي یو د میډیکل کالج یو د یونیورسټۍ یو د انډسټري زون او د دې درې وانو شیزونو ضرورت ذکر چې دلته بیروزګاری کور په کور ده د غریب بچي 14 پاس ته بیروزګار دي دلته زما ماشومان جنکه د پیسو د لاس هغه میډیکل کالج نه پاتې شي دلته یونیورسيټي ضرورت دی خو د بد امرغه د پاکستان پیپلز پارټي حکومت رانغي او دغه شیزونه چې دینو دغه حکومت سره ریلیټډ دي خو ایز ا سېنیټر اف پاکستان پیپلز پارټي زما د پیپلز پارټي منشور دي نو امید نه ما مایوس نه ما زما به کوشش دا وي چې زه په خپل سېنیټرشپ کې په دې باندې کار وکم خو زما دا یو خبره و چې یاره پیپلز پارټي حکومت راغی نو انډسټري زون میډیکل کالج یونیورسيټي براولم ایز ا سېنیټر اف پاکستان زما چې کم پاور دی د سېنیټ په فلور باندې یا په پارلیمان کې نو په دې باندې به زه کار کوم خو دې کې به ماته خلک هرلس پیدا کوي څنګه چې د بجلی او د ګیس په مد کې کوي خو ان شاء الله هغې کې به نه کامیابیږي زما ایمان دا دی چې زه پر درې وانو سیکټرو باندې کار وکړم او تنګیوالو دا تحفه په سینټرشپ په شکل کې ورکړم. ډېره مننه جی مهرباني جی مهرباني.